په دکان کې بیګری الګ کینې نو دا شانی کني په دکانونو کې د دې لپاره بیګری الګ ساتلې چې سودا په خرڅوم او چې کوم دکان کې خپل الګ ټول هغه تراجمه شوی چې لو غوړ زیړی نو ټول باغې تراجمه شوی او سودا په دې باندې خرڅي کورسا به ورتا چولی کو بابار پاره کې بالک ناشتي او هغه داغه په ذریعہ دعوت ورکړي چې راشه کپڑا والا راشه سپلای والا راشه سودا والا هغه الګ لراځي غب شپ لګي ډرایور چې کلندر ځان سره ګوري الله دې مافیو کې هغه کلندر لري چې لګخي او ټول نه یادومه خو ترکان چې مزدور ځان سره ګوري نو زما او ستا په شان نه بوزي چې راسه خو غونتین هغه په دفترو کې چې الک لګي نو هغه الک لګي چې هغه بیګری او خوان کوي ور ټول نه یادومه چې بیګری الکی هغه ځان سره علي او خيستخکاری دغه ځان سره ګوري په گاډو کې ډرایوران او کلندران خولي الکان په دفترو کې دغه په ارشي کې په خپل الکانو باندې خپل کارونه کوي او دکان نه یا په دکان کې نو په خوشي الک سر په کور کې کېناستل په دکان کې ور سره کېناستل قیاسا علی المرأه قیاس کول په خزوانه چې لکه خزي سر څنګه دانا روا دي نو دی بیګری الک سره هم دانا روا دي لئن النبي صلی الله علیه وسلم ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي ما خلا رجل بامراه الا كان ثالث شیطان یو سړی چې خزي سره یوازې کېناستن درې می شیطانی نو چې د الک سره کېناستنو بدریم بری څه شي شیطانی دی بیګری الک نه بلری تختی نن سبا معاشره په دې باندې چلیږي کاروبارونه په دې باندې چلیږي پالکانو باندې چلی بیاوی اصحابی الامرد الملیحو بمنزلت المرأة آغا علک معشومو چه آغا داسی نمکین غنطه کی سور سپین مزیداری نو دا پشان دا چا باندی دی دا پرادای خزی باندی ری فی کثیر من الاموری پا دیرو کارونو کنو سنگا فلا یجوز تقبیلو علا وجه اللذتی دا غخ کلولم ناروا دی و دارنگی بل لا یقبلو الا من یومنو علیک الاب والاخوتی ما پلارخ کلی خورخ کلی او مورخ کلی نو آغا جائز دی تبه نخ کلی بیاوی ویکره ان یقبل الرجل فم الرجل دا مکروه دي چې اولک د بیګری الک یا د بل سړی خلق کول کی یا د هغه لاس کول کی یا د هغه بل ځای کول کی ولی نبی علیہ السلام منع کړی دا نه عن المکامات و هي المعانقه یادم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی د بیګری الک سره د غاړي باړي کولو نه والمکالمات او د مکالمینا هغه څه شی دی ویت تقبیل او غ کول ول دي نو دغه شروع دي کنه دي دا غاړي باړي او چتول را خلاصول دارنگی دیوی التلذذ بمثل امر دی بمصافحه ونحو ذلك حرام خوند حاصل اول په بیګری الګ باندې پلاس ملاولو سره یا نور غاړي باړي کولو سره کې ناسلو سره دا حرام دي په اجماع مسلمانانو باندې کما یحرم التلذذ بمثل ذات محارمه لکه سرنګي چې د پردای خزي سره دا غیب سره دا غینه خوند حاصل اول دا ناروا دي بلکې وای علماء ذکر کړی علماء ذکر او په دې باندې اکثر علماء قول په دې باندې والمرأة الاجنبيه بل الذي عليه اكثر العلماء ان ذلك اعظم اسما من عن التلذذ بالمرأة الاجنبيه د پردای خزي سر کې ناستل ډور غټ ګنا نه لري چې د بیګری الګ سر کې ناستل غټ دا سوره مولیانو دا خبري ذکر یاره دا خبري وای مکو ایدا سي دغه خبري کنه یو پکې ما د مخ کې زکات خبري وکړه ما زکات خټول خلک ورګي مولا خو به علاج کې استنې بلګي ډاکټر لچ ورشي نو هغه سوي چې تو تاسو سر می خوږي هغه اداره خېټه د قبض دوايي والا او غره تاسو چوره د پاندو دل در کوم کاوه تاسو وي سر خوږي ګولا ولا ور کوي بل ابن سیرین رحمت الله علیه وی ليس شيء من الدواب يعمل هذا العمل الا الخنزير فزناورو کې اس زناور د عمل نه کوي بیر خنزیر نه خنزیر د عمل کوي چې نارینه پر نارینه سوريږي او ودوا بل يعمل هذا العمل الا الخنزير والحمار خرم وې د عمل کوي او خنزیر د عمل کوي چې دا کار شروع کیږي اگر خنزیر خو بیا راشي دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من مات من امتي وهو يام ګوره د نبی علیہ السلام خبره نبی علیہ السلام په دې خبره خو نه شرمېده کنه مونږ په ول شرمېږو نبی علیہ السلام وای من مات من امتي وهو يعمل عمل قوم لوط یاره وای پلان کې استاد داسې خپل مسالې کوي سم مسالې کوي وکه ګوت ور کړی کیسه شروع کړي نو هغه څه مطلب شو په چا کې کومه پلیتی هغه ته په ګوت باندې کوي دا د ځان نو باسه او نا جوړه سړي باندې خو بد لګي کنه من مات من امتي څوک چې مرشه زما د امت نو دی عمل کوي عمل د قوم لوط نقله الله الیهم الله چې دې ته په خپل مبارکي خارخ کې الله د قوم لوط خالولېږي الته ولېږي حتی یحشر معهم تر دې پورې چې الله به دا غي سره پورته کی دارنگی ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی فیضا جات رسول اللہ لقبض روحی نقلوها الى دار اخوانیم
چې یو سړی د عمل د قومي لوط کوي د هلکانو یارانې مارانې کوي او فرشتې راشي د دونو